نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کله چې مکې نه مدینې ته هجرت کولو، مدینه منورې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد قبا په لار باندې رادن نشو. دلته قبیله بنو سعد خواته نبی علیه السلام راغی، نو حلیمه سعدیه خو وروسته وړی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې قبیله خو چې دی هغه خو مکې خواته دی، خو دا د مدینې قبیله بنو سعد دی. دلته ما عزتمندو دی خو وګورئ، یوه ښځه وه هغې نوم ام معبد. دې کور ته راغه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویې ته ورشه څه طلب ته وکړه چې کور کې څه شته که نشته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته راغی، نو ام معبد ورته وویې چې مونږ کره خو هېڅ نشته، هېڅ نشته، نه پی شته نه بل څه شته. لږ توجه وکړئ، ما طرف ته لږ ګورئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل تاسو کور کې بیزه شته؟ وایي یوه بیزه شته، خو هغه د ډېرې کمزورۍ له وجې او د ډېر بلکل یو قسم ته ختمه ده، دې له جاته مونږ نورو بیزو سره نه لیږو، هغه نورې بیزې مې خاوند بهر ته بیولي مازدیګر بیا راولوي، او دقه یوه د کمزورۍ له وجې مو کور کې ودرولي. الله محبوب ورته فرمایي ای ابوبکر صدیق ته دا راوله. ما طرف توجه وکړئ، ما عزتمندو بیزه یې چې راوستله، مدینې جانان صلی الله علیه و آله وسلم ستا او زما ښایسته نبی خپل لاس مبارک پې باندې راکاږلو. راوي فرمایي وایي د مدینې جانان لاس پې باندې راکاږلو لکه دا وده سړی چې ویښ شي، یکدم هغې بیزې داسې ځان وړه کولو، اړه کولو سره یې دې ته پی هم راغې، بدن یې هم ډک شو. نبی علیه السلام فرمایي ای صدیق ورشه لوښي راواله. مونږ بیزې زیاتې نه زیاتې 1 کیلو پی کوي، چې ډېره تکړه بیزه شي نو 2 کیلو پی کوي، دقسې که نه. فرمایي چې څومره دا ام معبد په کور کې لوښي و، ټول لوښي نبی علیه السلام ورته ډک کړل، ټول لوښي ډک، ټول لوښي ډک کړل. خپله یې وڅکلی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی وڅکلی، ام معبد هم وڅکلی. یو لوښی په کور کې پاته نه شو چې الله محبوب ورته ډک کړی نه. ما عزتمندو روان شول، ام معبد داسې په کتو دی چې دا څنګه سړی، څنګه نوراني مخ. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی فرمایي وی په خدای مې دې قسم وي ما تورات ویلی، ما انجیل ویلی، ما زبور ویلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې زه په پیل ازل میلاو شومه، نو نور معجزات او نور دلایل قرآن آیتونه خو وروستو کېږده چې صرف الله محبوب مخ ته مې وکتل، ما وی چې والله دا اکه نبي دی چې په تورات کې مونږ ته زیری راکړلی شوی.